اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دمو ډېرې قدرمنې مشرونه کشرونه عزیز نوجوانونه ډېر مبارک محفل لا خپل موضوع درتللې نمک سے جو دغه عرض کوم چې اول کو د الله په دربار سے جسم را شکریا ادا کیے ا شکریا و کم ای چې په دغه پر فتن دور سے چې هر طرف تا د فتنه یرینا بال دی چهره د فحشی چهره د اوریانی چهره د گوگل چهره د موبایل چهره جدا د عقاید فتنه لګیا دی بل دی په دغه فتنه دور سے الله رب العزت د خپل کلام اور ودل د پورا تو سے امید جمع کړ دا سمرا بدقسمتی وی چې په چا باندې تو سے قرضا شي تو خپل قرضې حصولول ته ورته بیا هغه سړی کو نه پټېږي تو تا وخت درکای چې دسکې انتظار وکا ته ګرمیا برداشت کوي تو خولیا برداشت کوي ته تکلیف یا برداشت کوي ته د یو زوی نه بل زوی تا کریا ور کولیا برداشت کوي ویلې چې هغه ته مول او دولت سره بندا ته حق سره نیولا دا ته خپل حق وصولول دې پورا او خوله بندے دے آڑی نہیں او تکلیف تے آڑی نہیں او پریشانی دے آڑی نہیں ویلے چا خپل حق تے دا اے حق اصول اولے تا تو تنوتی ہے دا غرانگے تو سے مزدیراو کرلا دا ٹولا میاش دا مزدیرے اصول اولے ورز نندو و آغا اے دنیو سڑائی تو تا وقفلا مزدیراو اخپل حق در کولے سے شک شتا لیکن آغا ذات دا سے ذات دا کہ چا قرضا په ځبن دي شي دا ډېر غیرتی ذات دی چا قرضا په ځون پرې نه پرې نو نن وی ان شاء الله تر اخره پر نوستای کایے کنوے کایے تدم رفتڑی میں تیرا کلا دا ایتو سے او د میر خوش قسمتی دو غالبا په در جماعت سے اول وردا د قران پاک ختم شو دا دغه مشرونه او دا دغه محله والملګری دا دغه ثابت قدمی دو دغه استقامت تا ادی د دین سره د جذبه نتیجه دو د ثمرا دو چې دا مشتو سے نن ویني چې د الله کلام اور بدل تعمیر تا بوکار نصیب کړ الله دا دغه قران کو برکتا دغه محله بنده دغه جماعت ول ټوله ملګری بنده خدای د خپل رحمتینا او برکتینا نازل کی او د قران چې سمرا پشیدی سمرا رحمتینا دی دغه ندار سړی خدای مالا مال وکړي اللہ رب العزت کو قرآن پاک سے فرمائی کتاب انزلناہ الیک اے دے مو حبیبہ دا قرآن دا کتاب دا انزلناہ الیکا دا نزل کو مو تو طرف تا ویلے لتخرج الناس من الظلمات الى النور اے دے مو حبیبہ تو دے د قرآن پر ذریعے سرا دا انسانیت تے ظلمتنا دے تیارینا دے گمراہینا پروبوں سے رونوں طرف تا دا قرآن پاک دیر عظیم کتاب دا قرآن ادغ ویل یا عبادت ادغ چپی کول یا عبادت دا پسینے سرا لگول یا عبادت دغ ورویدل یا عبادت چاہتے ورواول یا عبادت پلہ ویل یا عبادت بل چاہتے ورزدکول یا عبادت تر دے حد پیرے چہ حفظ کوے بیا یا عبادت دا قرآن دا دے انسانیت دے پورا اللہ رب العزت منصور حیات جڑ کڑا دا دے انسانیت دے پورا اللہ جل جلالہ دا کتاب منصور حیات جوڑ کڑا دا کتاب
د ټول انسانیت ته پورا الله جل جلاله ضابطه حیات جوړ کړه دا قرآن کزه دا وایي و دا شی مبالغه نه چې دا قرآن پاک د ټول انسانیت ته پورا آب حیات ذکا حدیث پاک شرطی تبرک بالقرآن تو سے برکت حاصل کی د قرآن سرا ویلے فإنه کلام الله ذکا چې دا د الله جل جلاله کلام دا وخرج منه ویدنا چې دا صادق شو دا دا قرآن پاک معجزے وګورئ یو مقناطیس تا یس پہ نسرے او لگاوے ا مقناطیس هغه یس په نر کسکای زون تا کشکای ہے دمرا کشش بھی پر مقناطیس سے چې یس په خپل زون تر سکای دا غرانګه دا قرآن یا د کتاب دا چې چیرې یا دا قرآن ویل شي ا د قرآن کمال دغه د سے مقناطیسیت او د سے کشش دمرا دا چې د الله رحمتینا اغه سینې ته د قرآن وروچي تو قرآن معجزے امیر جو بزرگ فرمائی کہ زیور ہے جمال عبد الناصر د مصر صدر 1987 سے رشیا ته چیرې په دورې لوړو سرکوري دورې باندې ایک ټیم سے د کمیونزم چې کوم توتی واوړ راغله بعضو شعر سړی کمیونست جوړ شو د حریت خدای او رسول یې نه پیژندل نه یې منل وی چې جمال عبد الناصر ده ملکی سطح باندې ملکی دورې باندې دای ورغای ته میټینګ نه بعد چې دا اخر سے هغه د رشیا چې کوم افسرون وی کوم یې بادشاہون وی هغه د درخواست ته چې ته څه کوي چې د اسلام نوم وي د اسلام لبادا دی وړاو کړی دو اروشا د میش کمیونزم چې دا اختیار کا تو کمیونست زون نہ جوڑ کا میڈ وے تو په ملک سے په مصر سے ہر قسم نوی ٹیکنالوجی وے در ایک ٹائم سے د روس ډیر لکه څنګه نن سبا امریکا سپر پاور په ټیم سے سپر پاور روس میډ وے تو ته هر قسم ټیکنالوجی در کی او ته دا د اسلام نوم پرېږ دا په خپل ملک سے د میډ ولا چې دا نظام رو وی چې د خپل ذهن مطابق چې خبره وي هغه جواب ورک تو سړی مطمئن نشو دوا کولا بعد بیا د جمال عبد الناصر رشیا ته روس ته بیا په سفر لوړ لیکن د تلل نمک سے د میشتو سے یو مشرونه کاریونه سے یو جید کاری چې د هر سړی پر ربه وي د نوم تقریبا یود وی قاری عبد الباسط چې په هغه ټیم سے داسې کاریون او حافظون سے نوی لکه د جادو غونډه وي چې دا خلک په ډېر باندې اثر کاو داسې قرآن وی وی چې دتا دای فرمایي چې موتا لیټر روغای د صدر د طرف نه چې ته مو سره رشیا ته وی چې مو ول چې عجیبه ده هرونی خبره ده کله قرآن او د مو د تک ضرورت وي په سعودیات ته ضرورت وي چیرې وی عربه ته ضرورت وي چیرې وی ترکی ته ضرورت وي چیرې د کمیونست خلکو چیرې روس او د مو ضرورت وچ هرون نو خو بیا د صدر حکم موضوع سره لوړل میټینګ وچ د بادشاہانه سره کې میټینګ او بادشاہانه سره میټینګ ختم کړ په اخر کې وچ صدر صاحب تول جمال عبد الناصر دا مو یو ملګرا دا قاری عبد الباسط دا وسنه یو کلام تیر کی چې هغه اجازه ورک چې ویا تلاوت کا کلام ویا سوی ہے قاری عبد الباسط وچ تلاوت شروع کړ قاری عبد الباسط په خپل فرمایي چې مو د الله په ذات قسم وي چې مو سورۃ شروع کړ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى دا هغه سورۃ دا لکه څنګه د حضرت عمر چې دا د ایمان وروړل کې مواقعا وا هر مسلمان به ان شاء الله هغه واقعا خبر وي دا سورۃ دمرا پر تاثیر سورۃ دا قاری عبد الباسط فرمایي وی چې مو دوارو کو تلاوت کو د دویرو کو نه بعد چې مو سترګې پټې و سترګې مې رامنډې کړلې چې ګورو
چې د رشیا چې کوم بچیون دي کوم یې چې دا ملکون دي هغه چې دا زارو قطار چې دا په ډړو باندې لګیا دي وویس کېونه ویل چې جمال عبدالناصر پښتنه ونه وکړله چې ویلې تاسې دا ډړو ویلې تاسې د یس کې سبق څه شی ده چې هغه ورته وویل چې میر نه په دغې ژبې پوهېږي نه مې په دغه کلام پوهېږي خو یې تو ته ملګري چې دا کوم کلام ده دغه کلام دومره اثر وکړو چې د امیر شکونې ولغړي نه چې دا موم وکړو دا د قرآن معجزه قرآن داسې شی ده یو بزرګ دا فرمایي چې دریوب چیرې لیار چې جوړایي سیک بل سے پتہ لگ گیا دریوب ته لیار جوړایي سمندر سے لیار جوړایي سیک بل سے کو ترسی لیار ته جوړایي بلکې دریوب سے لیار جوړایي په خپل جوړایي لیار د قرآن یا داسې کتاب دا داسې نعمت دا چې څو وخت یو سړی یې په صحیح زړه سره د قرآن تلاوت کوي اټومیټک د زړه باندې د الله رحمتینه او برکتینه نقش دا قرآن معجزه وګورئ قرآن دا قرآن ذکر دې پورا مو عزت منه ډېر خلک قرباني کړي ډېر څه خلک بایللې دي هغه نه بعد د قرآن نعمت مشکو سر رسیدله د بخاری شریف یو واقعیا دو د میر شیخ صاحب مفتی تقی عثمانی سے بھی بیان آئی ویسے یو صحابی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه سے ډیر والی کا عمر یو لیکن د قرآن سره مینا او محبت او جذبه پیدا شولا لیکن دای د مدینه نه مشکل رہی یو کلاو چې ایک دوی سے امدورب په پاسونتیا سره نه کې د مشکله سره وو دا صحابی یہی چې د بچپن سے د قرآن سره مې دمره مینا او دمره محبت چې زه روزانه د خپل کلی نه وروته نه او چې کوم دا چې کوم لیار وې د مدینه طرف ته کوم لیار تللا په هغه لیار او په سړک و ودرېدنه سوچ مې وکاو چې کچېره یو قافله راغله د مدینه نه او زه د هغه خلک نه پښتنه وکړو چې تاسو خو د مدینه نه راغلو ستا مدینه د جانان باندې کچېره نو قرآن آیات نازل شوی چې هغه په تیر کیه دای وی چې بیا چې روزانه و ودرېده چې قافله ورغلا او قافلې شه چاته یو آیات یادو چاته و دوا آیات نه یادوي چاته و درې آیات نه یادوي دای یو تا ویلا غي د یو نه واغه یو آیات دک بل ته ویلا غي نه نه را دوا آیات نه ذکرل بل ته ویلا غي نه درې سره آیات نه را ذکرل وې چې تر دې حدا پره چې مو سره یو غټه ذخیره د قرآن دی آیات جمعلا او د قرآن معمولی هم د حافظ خلق داسې یو آیات باندې محنت کړه یو آیات باندې دمره محنت هغه د صحابه و د قرباني نتیجه دو چې نن مشته قرآن پاک داسې صحیح او سالم موجود دنیا کتابونه وګورئ چې د یو کتاب حافظ باندې تیمن دا د قرآن معجزات چې په دنیا شه د قرآن حافظون موجود وګورئ آسمانی کتابونه تورات یاد کړه زبور یالا انجیل یالا چیرې کوم کتاب په عبرانی ژبه شدا چیرې په خپل ژبه شوی یو کتاب نه کیمه چې کوم د اسمان طرف نه په کومه ژبه شي کوم کتاب نازل شو دا اصلي ژبه شوی یو کتاب یا نه کیمه دا یو واحد کلام دی د قرآن پاک دا د کمال دا د معجزات چې تر نه پیره نه د زبر فرق شته نه د زیر فرق شته دا د قرآن معجزه د قرآن ویلې په صورت سے خلق و خپل زونی نه چې دا خپل ځړی نه و صفا کړ یو صحابي فرمایي قرآن په تلاوت لګیا دا تلاوت کو دوران سے ورسره یو بچایا په کاټ باندې پریس کا وړي کا مرحوم بچایے دا آیا خې بیا ولدا ورسره یو اوس یا ویلوړ دا دای د شپې مله مقصدان د منځن آباد په نفل ودرېد او تلاوت کې شریک بن منظر سے تلاوت کوي لګیا دا او دغه دوران سے کلا جوش ورسی قرآن فن تکلے دے پورا قرآن جذبہ ورسی د جذبې د وجه نه کله یو نیم آیات دش کی په هور کې جهر سره وي فورن چې کوم د جهر د ویلې سره هغه اوس چې کوم دا هغه په چاړې کې پټې پېټي
ये चाहिए सहाबी फरमाई कि जुए उड़ाले दना जेदा से नी जे दल्लाते दे मो बचाई प्रेस का नुकसान न चिवेर मो वे बियाल उसकी कुरान तिलावत से दा पुताव का पूरे में बिया वे उसकी जज्बा रोगला बिया में वैसे किम दा पूर तिलावत शुरू क वैसे दगा टोला पाते रसला सौमल का जेदा मो सलाम मोड़ाओ जे गोरो जे पोस्ट में नजर हो जे गोरो से दे तेरी गुंदे जिकिम दा दे मो दे सर मो पर सर बंदे रोशनी ये पोस्ट सिगेरी लगी आदि जो पौरन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबार से रखना तो खुश किस्मत अखल को जैसा मसला वे रखला ए मदीने से जानान सरा देश को खिदमत से वे मसले हल कोले पौरन में जो दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरबार से हाजिर सुना अर्ज में कुछ या रसूलुल्लाह टोल अशपा में दा से रखला कुरान जज्बा वे रोगला खुद एक वो से दे वाले ना एक दे डोर दे वजह ना वो कुरान बिया पूरे क लेकिन चदा खैर टाइम से मोई वाजिबा नक्शा उली जरा आसमान तरफ ता जदा दे तेरी गुंदे रुसने ये ठीक है वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तो फरमाइल ए दे मो सहाबी दा तो किम तिलावत रो दे कुरान तिलावत और वेदले दे पोरा ए तो दे कुरान दे फंदो खसले दे पोरा आसमान ना अल्लाह रब्बुल इज्जत मलाइका वर लड़ली दी लेकिन कचेरे दा तो कुरान खत्म कड़ा नवा तो पूरे नु वेला बल्कि पूर्द कुरान वेला वा ननवे मदीने से हर इंसान हर मुसलमान में ज्यादा फरिश्ते नहीं दलियो हदीस पाक शर्ती से किम सड़ाई कुरान ये गाना वे इनकी चिकिम सजाई दे गाने और वेदले दे पोरा दे म्यूजिक और दे मौसीकी और वेदले दे पोरा खल्क के सेमरा तवज्जो सारा दे एगे संदरा और भी हदीस शर्ती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई के दे एगे गाने ना जोत को तवज्जो सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दाते करी कुरान को तवज्जो सारा हो जब तक तिलावत करे दमाविया दा तिलावत में उनको ना द कुरान बंदे खुदाई अजरीना दर कई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि किम यो मोमिन सड़ाई दे कुरान यो टकावी अलिफ लाम मीम अल्लाह रब्बुल इज्जत को द बंदे से दा यो टकी बंदे लफ्ज ने किए वर कई या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखला वजाहत कई तफसील ये बयान नहीं कि दा नु ये कि दा अलिफ लाम मीम यो टका यो हरफ था बल्कि अलिफ गुशा टका लाम गुशा टका मीम गुशा टका यानी अलिफ लाम मीम द्रे टकिसला दरे टकी बंदे अल्लाह जल्ला जलालहू तक मुसलमान था देश निकी और नसीबाई दादे कुरान मौजदा दादे कुरान फन यही हदीस पाक से थी जिस वक्त यो इंसान दे कुरान तिलावत कई बेट फरिश्ते रोशी दे एर दे कलाम और वेदले दे कुरान फरिश्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्तेदाद दे वेले न दई फरिश्ते कुरान तिलावत न शिकवाई फरिश्ते दे कुरान पाक दे वेले इस्तेदाद खुदाई न दा बटेसा मसिवाए के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम चूंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता वे वही रोडला दा कुरान वे उतते रहो नेरा से सेमरा मलाइका और फरिश्ते दी पे एक से दे अल्लाह रब्बुल इज्जत से तरफ ना दे वेले न इस्तेदाद और दे और वेदले इस्तेदाद या सोला ये चीज वक्त है दे अल्लाह बंदा दे कुरान तिलावत बंदे मशगीला थी ये चा फरिश्ते और तर नजदेशी देमरा और तर नजदेशी देमरा और तर नजदेशी क्या किम कारीवी किम चदा कुरान वहीन कई कावा उम्मीवी ओ का करीवी दे एक दे उर्संडे सरा आगा मलाइका वे अपने उर्संडे शेर दी गोया के दे 10 दे कुरान वहीन की दे उर्संडे ना चापियो अपनी फरिश्ते दादे कुरान मौजदा दादे कुरान कमाल दा नन कुरान सरांगे मिश्को से ये हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतसूत फरमाई अल फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी फातिमा दे मोदे रड टुकड़ा दो दे जन्नत के शिजनावे सरदोरा दो उर्ता गोरिए नम को चिमिर द्वारा का तनाफलु की सलरी भी ये तेरे ज़कात और सदकाओं की जैसे दा जोई लताऊं के दी दगा खाल खुदाई बख्शली हुई लेकिन ब्याह देने के अमल तो हो रहा हजरत फातिमा दे जुमी विजदाश पा दे मुख्ततान मोहन आबाद
دوه رکعتې نفل باندې ودرېدله، دوه رکعته نیت ته نفل وتړ، هغه نه بعد په اول رکعت ته اوله سپاره ختم شوه، دویمه ختم شوه، درېیمه څلورمه پنځمه تر دې حده پورې 15 سپارې مکملې په در اول رکعت کې ختم کړلې. هغه فاطمه چې نبی چې دا د زړه ټوکړه دو دمره تکلیف ته رہی، لیکن ورته ګوري دې جو شوق ته ګوري دې جوش او جذبه ته ګوري چې پاتې ترخلا 15 سپارې مکملې شلې. ایر نه د حضرت بلال د اذان आवाज روغی، سبوی आवाज لګیا شو، اذان لګیا شو، دې فورن خپل میز ته دا مختصر ک سلام یې وړاو، سلام نباد الله جل جلاله په دربار سے لوس نکل دې مو پروردگارا ایتو دې زمي په دمرا لند لته دې پاتې می دواره کته نه په یا نه په دې راګرځي دا خلک وي. نن چې مولوی غوندې یو رکعت ویشي میش په ټنډه باندې 6 بجې دا ګرمي او دا سړو دا بیماری او دا تکلیفینا دا پېغه خلک یارتل جوش جذبه د قرآن سره وا. نن د موت سره د قرآن سمره شوق تا سمره جذبه دو یہی ته یو کلیوال وړکاو مخکې زمانه سے د دیہاتیون وډر صدا وی. نن سبا ماشاءالله تعلیم عام پلیاره ټیچره یو کرتیس بند جیب ته وچو پلیاره روان دا چې یو مشر سړی یو ولید ورته ویل چې تر دا مو دا یو شای مندله دا په دغه باندې سکېړي دا څه ول شای دا ورته ویل چې دا هو کرتیس تا په دغه باندې خو چې دا زمرایا مړاوای شه، په دغه باندې هتیا مړاوای شه، په دغه باندې غټ غټ زناوریا مړاوای شه. چې دوی ویل چې وای دا ډېر کمالي شای دا د په جیب ته اټای تیرز د سکی وخت لري دا چې ګوري چې یو سپای په د پسې شو ایکس پی غا په دوه شری کړلا دای مخه دا سپای ور کته دا د ډېر تراپونه وای چې سوچ ورغی چې مو په جیب شکو اکرتیس یا پرېتا چې مو ته سړی ویلی وی هغه مشر تر ویلی وی چې دا کرتیس باندې خزمرایا او هتیا مړېلی دوی چې دا په د کرتیس باندې دا سپای وونه چې مو پرېړ دی د دې جیب نه پدانګ دو په صورت سے خپل کرتیس لوبته اسپای یې پوښتنه اسپای کارونه دې چره نره ابو کو تاسو چې مو ته لوس ټیک فورن چې دا څنګه په طریقې سره دغه ویړ کا د سپینا فلوټ شو بلیاره شیخ سړی ته بیا ورغی چې اوتر ته هم ته ویلې چې د کرتیس باندې کو هتی امړېږي زمراي امړېږي مو خو یو وړي کا سپای پوښتنه هغه مړې دل خو چې نرا په مو باندې حمله دیو تکړلا دا مو ته دروغ ویل استرو ته ویل مشر ورته ویل چې بچیا دا ټیک تو یقیني دو چې د کرتیس باندې یو نه چې دواز مریم راوي شه خو چې د خپل کیما اعلی دو خپل یې کیم طریقہ دو دغه طریقې مطابق چې دا کرتیس استعمال کې بیا وې چې دا پیدا او پستای شه د یوز مری په ځای باندې دوا ولا د حقیق باندې غټ جنوار کو ولا دا په مړې دای شي لیکن چې په خپل طریقې وله دا غرانګې مو عزت منه د مو مشرونه دا قران د مشکل مری سے پروت دی امیش په کېره سے پروت دی لیکن د نن چې کوم دا د کرتیس استعمال مست پیدا ولې نه وپای نن دا سپر پاور په مش باندې چې دا مزه وای دا ویلې چې د اصل ټکیمه طریقہ د قران استعمال اوله هغه مو ته یې راکړی دو نن سپر پاور به مستو سوا دغه صحابوي دغه قران اور سره بل کتاب نور سره لیکن د کتاب په برکت دی ټوله دنیا په تکړه تر دې حدا پرې چې زناور وای دی اطاعت کو زناور وای دی اتباع کولا ویلې چې د کرتیس او د اټم بم صحیح طریقہ دی دا ورتلا نن مستر خدای پاک اټم بم روکړه دا لیکن د استعمال اوله طریقہ نشتا ویلې چې دا قران می صرف جاهل سے پورې شدا چې کله د میر بچي او د کېدی نو میر دې پر د قران ورهي کله د قران می صرف تک دې پورې شدا چې تاسو را په مملاشي به قران او قسم کوله دې پورا د قران او تر مشرکی هاي افسوس تو ته دنه نو خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت پورې باندې وې دغه کتاب چې کیمدا الله رب العزت دې قران تا یو دې نو جوان څنګه ورکی یو ټول نو جوان دې د قران نه جوړ کی چې تا دا قران ویلای
صحیح اتباع کریے صحیح قدر و منزلت کی پیشن دلائی دا قرآن ویتے دا اللہ کو دربار سے روشی دے اللہ عرش کا ورمخشی دے دے مو پروردگارا زدے تک بندہ زدے تک دیکھو دے تک عجیز بندہ دے عرش کو ان کے دے قولے دے پورا تیوریاں ویلے یا اللہ زکا دے دے پاو ریس تکیم زندگی وا پاو ریس گزرانی تکیمو دے موقع کلام سراؤ کیا کلام دے تو کلام دا ویچ قیامت پورے بندے ہوئے دا کی توب چکم دا شفیع و شفاعت دے پورا کر دی نن موضوع دے پورا دا قرآن تیزی دے پورا پریتا دا غاران کے پاس صرف غلاف کو روشائی صرف پیچھے دا کپڑے ہوتا جوڑائی صرف پیچھے دا مبرشیوں نے بندے خالی ویلے سے دا عدد پیرا کئی عزت منے ایتو سے کیرتا عزت دے استوز کہے دنیاوی استوز بھی ہو کا دے دین استوز بھی دے ایک بچائی درتی او تو دے ایوے میاس دے پورا دے ایک کمرے تا نشے ہوئے دے ایک نا جدا دے میزبانی پر ایسی جدا پرستنا نوکے سو خدمت یہ نوکے تو نا وے تو استوزیا گلا کئی دا بچائی ہوئے تو نا شکایت کئی دا غرانگے عزت منے دا قرآن میشتو ستا علمارو بنا دا لگا سے کو میاس سے لگا سے پریس ہوئی کا ڈیرہ سیرہ ہوئی کو خلی رمضان سے روک لی نا دے دغ علماء قدر مشتا پچار دا دے دغ چکم طاقت دا آگا طاقت پا صحیح زوی بندے استے مناول پچار دی نن مشتو سرائے قدر نشتا ہے دغ قرآن پیر جو بزرگ دا حضرت سے فرمائی زی 1992 سے تاشکن تا لوڑا روز تا علی شیودی شبی لوڑیوں چی وا سزا دے روس والا یوا ویڑ کی دو سزا دو 39 سال عمر ویچ روغلا موتا کہی چھے آر یو مسلم تو مسلمانی ہے ویچے موتا ہوئے چھے ایزو مسلمان ویچے بیار تا ویچے ڈو یو ہیو قرآن آیا دے تو سارا قرآن ستا ویچے موتا ہوئے چھے مو سارا قرآن ستا وڈی کا ہوندے قرآن پاک میں ہوتا مقصد جب سے میں بریت ہوں اب قرآن پاک میں اور مقصد ہوں ویچے قرآن پاک کی جسران جو خستا ویچے دے روس علاقہ دو روسی شزا دو اب قرآن یہ رو خستا کلے پستر کے لگائی کلے شبی کئی کلے پسارک شیر دی کلے پسینے سر لگائی کلا سپکائی آخر تا زو مجبورشنا زہرونسنا چدا شدا سکائی پدا قرآن بندے دمرا مینا و محبت چدا تو وجہ دو ویچے اتاؤں میں ویلے اگر روسی شزے دا پانگریزی سے کہ نا دا قرآن سر دا سے جذبہ دا سے محبت سے ویلے دا ویچے اگر تاویل کہ زم مسلمونہ شزیاں اے مو عمر 39 سال دا وجہ دے 39 سال سے جزد میر دے نفس نہ کوئی دویاں تر نہ پھرے مجھے قرآن نو مروے دلا قرآن میں دلا نو انہوں میں دا قرآن میں اگر خلق سرا قرآن ستانا میں جو تو اس کا خدای رو کڑا دا و قدر یہ نہ ہے نو پچار دو کہ میر دے دو قرآن اقبل قدر رو پیڑانی دا قرآن دے سینے سے رو لگئی او کہ نہیں جسے کیا دے علماء بالخصوص دے مشکو سے پشتنے سے دے علماء بے قدری تیرا سیکھ نہ کئی اقبل زون من دل وڑا پیڑا تیرائی تو علماء تا قدر ورکئی نو دے مشکو سے رواج مطابع کیا کہ دے علماء چایا بے قدری کری دو آگا خلق چی کم دا پا معاشرے سارو سوا شروعی دی پا عوام سارو سوا شروعی دی نو مشکو ستا پچار دو چی دا قرآن کو سینے سر اولا گئے دا قرآن میں چی دے سینے سر نہیں لگا اولا اے مشکو سے چی دا ترقی چی کما دو اممکنہ ندو نو اللہ دے دو قرآن پاک چی سمرا اجرینہ و صحبینہ دی آدھا اے ٹولے دے دکھیں اہل محلے بندے خیر دی دا سمرا ملگری دے نیرہ زوئنہ روغلی دی خدای دے دغه قدمینه چې دانه کیتله شو چي او دا حدیث کرتی چې د ختم قرآن کو موقع بندے چې کیما دو غسلا شي د هغه دو چې کیما د نتیجه دا غي چې الله رب العزت کې چې کیم دا همیشه د پورا گرین سگنل ورکای چې رجدا په یو شه ریڈ سگنل وینا چې رجدا انکار نه نو دغه شه نن میں کدا کچره الله رب العزت نه خپل دون وبخش او صحیح دو او کني انہوں نے ویسے علماء کرام نے حدیث میں بیان کرائی حدیث میں ویسائی اور ویدلا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دا پل منبر بندے تگے دا منبر درائی پڑی ہوئے
पखपल हवाले पढ़िए बंदे जब शाह मुबारक से ज़ला ये अव्वल से आमीन पदवा में पढ़िए बंदे जब शाह से ज़ला बिया अव्वल से आमीन द्रे में पढ़िए बंदे बिया अव्वल से आमीन दे खुतबे नबाद दे बयान नबाद के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रो गई सहाबा के कपना उन्होंने पढ़ला या रसूलुल्लाह नन को दे खिलाफ तवक्को खिलाफ वाक़या तो नन आमीन आमीन द्रे और अव्वल दा वेले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल चेद मो सहाबावे नन जिस वक्त मिंबर का चिकदना पावाले कोड़िए में जब शाख से ज़ला जिब्रील अर्तर हो गई जिब्रील गुंदे फरिश्ता तो हो गई है और ए गुंदे जदा फरिश्ते अरसले तो हो गई है वैसे जिब्रील अर्तर हुएल che हलाक कशी तबाह बर्बाद दसिया का सड़ाई के किम सड़ाई मेरो फ्लोर या बजगे के यो कास्ते बुढ़ाते ब हलाक से जिंदगी उदय बिया दे अल्लाह बंदे अकल जोन नो बख्शी आगा सड़ाई द तबाह बर्बाद सी दुआ में पढ़िए बंदे जे मोक्षाटी का करला जिब्रील बला बद दुआ उकड़ला उये वेल जे तबाह बर्बाद दसी आगा सड़ाई जे किम सड़ी को मोक्षे है तो यानी जे पैगंबर नो मुखतरशी उदय दुरूद शरीफ न पूई आगा सड़ाई दा हलाक सी बदरई में पढ़िए बंदे जिब्रील दा बद दुआ उकड़ला जे या रसूलुल्लाह आगा सड़ाई दा हलाक सी तबाह बर्बाद सी जे किम सड़ाई दे रमजान यास्मिंदा की वो पदे मियास्ते से ब्याया दे अल्लाह ना मगफिरत न की मिंदा आगा सड़ाई दा खुदाई तबाह बर्बाद की ऐसो तो गोरी है दे जिब्रील गुंदे घटा फरिश्ता जो खुदाई पाक दे मलाइका वे सरदार जुड़कड़ा पैगन बाद दे ए मदीने जानाम गुंदे पैगंबर दे टोले पैगंबरों ने पैगंबर ए गुंदे हस्ती दे जेला यो मिजीता तकलीफ न दावर कड़ा वो आगा पर जगह बददुआ बंदे आमीन हुई नो दा सिमरा बदबख्ती व बदकिस्मती हुई जिन्ननिया में तो अल्लाह बंदे दुनी ना नू बख्शी नो दा डेरा बदकिस्मती हुई नुनन वे तरंग आई अल्लाह का उड़ोड़ी है जे जुड़ सारा से की मदद अल्लाह ना उसना किए दामो के दाम कलीना बार बार नरती वेले जे दागा में खल कुतुब से नदे कुरान वला अवाल और दा जिंदगी से बल्दे कुरान में खल्ला इंशाअल्लाह से तो से प्रमुख से हजरत मुफ्ती सईदुर रहमान साहब और तफसीर दो कई दे दो ना मक्ष मक्ष ले कोशिश मा कही है से हमरा पे इखलास कर दो होड़ी है मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूलियत नसीब करियो।